نن سبا ګداګري ګردبانتوب سول دا ډېر عام دی مشرک او دا میژه ډېر زیات چې کوم جماعت ته درېمې جمیل موضوع ته درېمې لاس لاتوک وي په هر دیکون کښې په بازور کښې په اډا کښې ګاډیې ته په لیارې په جام ودارېږي یعنی هر زوی یې د خشینه ډک دی او بلکې په دا کښې د میژ ښه ډېر کردار دی چې میژه یوه معاشره دیده دانسته ګداګري طرف ته لنچ کوي تقویت ورکوي سپورټ ورکوي اول په شریعت کښې په اسلام کښې ګداګري سول انتهایی مانع شی دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چیرې غني سړی سول کوي په ورځ د قیامت داسې حاضرېږي چې د هغې و په مخ غوښه نه وي او په بلې روایت شریف په مخ وی چوک وي داغ وي عیب وي په باندې او دا میشته چې هر څوک درېمې ملګری که په جماعت کښې وي او که په جما کښې وي که په بازور کښې وي که په دیکون کښې وي څوک چې جما ته درېمې هم وتېرېټی ورسره وړي چې واته و بیا چیرې غریبون نوست وي یا څه پته لګي غریبونه او بیا ظلم در ظلم دا خبره هدو چې په دا کښې زنانه مبتلا دي په دا کښې زونه زنانه مبتلا دي او دا یوه غلطه معاشره لنچ کوي او نیت زه تو صوبه ورته کوي او دې خلک حوصله افزایي کوي چاته د چاندي ورکولی چاته د صدقې ورکولی دا طریقه خو د شریعت نه دو چې هېڅ مقصد تور سپین دا نه وي پکښې بس خلي وروله دې د وجې نه داسې ګداګري ښایي چې ترقي وکړه لکه نورې شیي چې په دنیا کښې په ترقي روان دي څرنګې وایي چې داسې وکړه چې باقاعده دا دې خپلې لابیز دي ګروپینګز دي دې خپلې مطلب دې خپلې فورمز دي دې خپل مطلب یو اجتماعیت کې دی دې خپل یو فورم دی هغه د روغ باندې لوس شیال قوموتی کو او ګداګري جوړوي بیا په دې چاندي کوي په دې بیکا غوړي او کله ورداسې وشي پکریا وخلي کله ورداسې وشي چې مطلب زونه زنانه وي په غلطۍ کښې مبتلا دا د شریعت په روشنویي کښې دا خبره کوه چې د سول د چاندي د ورکړې د صدقې دغې دا شرعي طریقه نه دو او دا اسلامي طریقه نه دو دا چار د صوبه نه دو په خپلې پیسې ورکولی باندې زه تو کله کله مجرم شي په خپلې پیسې ورکولی باندې زه تو کله کله ګناهي نه ګاټي یوه غلطه مشره ویلې لنچ کوي ویلې په بازوري نشي دونه زنانه ګرځي ویلې ورکوي چانده ته څه پته لګېږي دا نه غلطه مشره ګرځي هیڅ مقصد یې نشته دی په یوه جامعه ته 10 کسان ولاړو شي هاته یې ورکوه دا تیرا یوه مشره ګداګر جوړېږي هېڅ پته نه درته لګي ته مجبور یې که مجبور نه یې نو چې کله یوه سړي یې مجبورۍ پته نه وي نه صدقه ورکولی شي مطلب نه زکات ورکولی شي په دا شي کله کله امیر صدقې غلطې لوړې شي کله کله هم زکات غلط لوړ شي چې ته دا صحیح صدقه نفلیه بله خبره دو امیر صدقات واجبه کله کله غلطې لوړې شي او هر شي نه ظلم در ظلم دا دی چې میژه یوه غلطه مشره لنچ کوي میژه یو غلطه فورم جوړوي میژه یو غلطه خلق سپورټ کوي دې وجې نه دې خلک حوصله شکني په چارو دې خلک ته نه ورکول په چار دي صدقې طریقه دا نه دو ورکړې طریقه دا نه دو که خامخا میژ دامره حالې سروت په دا خلک ځاوري شي بیا د سره نوسته کول په چار دی هغې ته غریبات یې معلومول په چار دی د هغې زکات طریقې هم شته هغې ته نوکرۍ غوښتل هم شته هغې کاروبار هم شته رفاهي ادارې نه هغې ته سپورټ ورکول طریقې هم شته دا خو دومره زیاته شی ام شوی دی که نه چې نه په اسلام نه مخکې نه په اسلام نه د وروسته د ګداګرۍ د موجوده چې کومه نقشه دو دا چا پیش کړې نه دو او دا میژه هر دوی کښې دا سپورټ کوي لنچ کوي پاکستان یوه غټه طبقه ګداګر جوړ شول او داسې خلک شته دی چې دا ګداګر یې باقاعده یې په کرایي په تنخې په مطلب او په اجرت یې واخیستی دی هلته منتلي تنخواه ورکوي یا خواروق څوک ورکوي دا یې د هغې چې څومره انکم وي او کوره ته راوړي او هېڅ په دا ګالۍ کښې او په دا جماعتین کښې دا زنانه په دا اډې کښې دونه په ټولې سره خبر یي په ټول سره پېژنې شبه ده بیا زه تو وردرېمې دا طریقه ورکوي دا طریقه نه دی صدقې دا طریقه نه دی قبلولی دا طریقه نه دی ثوابه دا تو ډېر زیات غلط معاشره غلطه طبقه غلط فورم سپورټ کوي دغې حوصله شکنۍ په چار دو که څوک ثواب ګاټی
څوک زکات ادا کوي، څوک صدقه کوي، څوک په څځاوریږي، څوک سپورټ کول غواړي. هغې طریقه بیا دا نه ده، هغې بیا په عزتداره طریقه سره هم د سپورټ لیار شته دی. لهذا پکار ده چې ګداګري دا موجوده کومه طریقه کار دوی د هغې نفي وکړو. موږ وله وایي چې ناسولې ورته ورته وځورېدله، جمعې خیره نه واغېستې وې، ډېر غریبات یې وه، ویې چې کونډه یې، ویې چې زامن مې مړه دي، ویې چې میړه مې بیمور دی، ویې چې ځای مې رخور. دا ټول ټیکټس دي، دا طریقه نه ده. لهذا دې خلک حوصله شکني وکړي، دې خلک حوصله شکني پکار ده. دې مشري په مشره چې دې خلک د هغې لابې لیار نیول پکار ده.